ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرامین را سره یاسر خان دی. دا کم روډ چې را سره څنګ کې ناست دی دا د پېښور دی. واده یې د تنګي نه کړی دی. ښځه یې مړه شوې ده. اوس ښځه یې ولې مړه شوې ده؟ په عیسی مساوات باندې. موږ کې خو مسلماني صرف په نوم ده. د اسلام نه موږ ډېر لرې یو. موږ دا سوچونه کوو چې خلک به څه وایي. کله هم دونه وي چې الله څه وایي، د الله کتاب څه وایي او د الله رسول څه وایي. خو کله پورې موږ دا ذهن ته دا خبره واچوله نو انشاءالله دا امید دی چې موږ کې به حقایق هم راشي، سچایي به هم راشي او موږ به د بل حق هم ورکوو. په حق باندې ډاکې وهل په مختلفو طریقو باندې کیږي. خو څوک خپل غلا ته غلا نه وي او د بل غلا چې کومه ده نو او ورته غلا ښکاري. منګه لور خور له عیسی نه ورکوو. زموږ په دې معاشره کې په لکو داسې زنانه دي چې د دې عیسی مساوات په وجه باندې وروڼو، خویاندو، میاندو، پلارانو واده نه کړي. زما دا ویډیو به ډېر ګوري. په 400 کې هم داسې ډېرې جینکې 40 کاله 50 کالو ته ورسېدې. ولې خو دا واده شي نو دا 4 جربه 2 جربه 2 کناله 10 کناله دا ځمکه به رانه غواړي. د هغې په وجه باندې د هغه جینۍ ارمانونه چې کوم دی تاله ترغو کړي. دا زموږ د معاشرې اصل تصویر دی. اکثریت خلکه لور خور له ولې نه واده کوي؟ د هغې وجه دغه ده چې خدای پاک ولې چېرته جرب 2 جربه ځمکه ورکړې ده د هغې په وجه نه ورکوي. اوس دې سړي چې د چا سره کمې جینۍ سره واده شوی واده به یقینا چې ښه په دوم دام کې شوی، په خوښه به شوی، په رشته به شوی، څوک په راغلي که نه. او بیا کیدای شي چې تا مجبوروله چې یاره ورشه وروڼو نه دی دا عیسی واله نه چې غریبي وه لکه خپله دې ډېر وخت نه کوشش کولو که نه. خو لکه دې چې کوم دی هغه ټیم کارډ هم نه جوړ. بله خبره دا وه چې لکه دې وروڼو به ورته بار بار وایي چې ورګه نور وروڼه هم سعودي کې دي چې دې راشي کینو عیسی مساوات ټول وکړو نو تاله موږ خپل عیسی درکړو. خو لکه دې نه ورکوله. دې به ورته خویندو بار بار ورونې کولې چې یاره که تاله موږ درکړو نو بیا سبا نور خویندې مو غواړي. ستا نوم څه دی؟ زما شیراز. شیراز ته کوم دی؟ موږ د پېښور یو چې. ستا څو بچي دي؟ زما 4 بچي دي. یو لور هلته ما سره د ترور لم ورکړی دی 2 کالو ده او 3 بچي هغې سره دي. کشر زوی دی او مشر یې 2 لوڼې دي. دا ستا دا ښځه چې مړه شوه دا څنګه مړه شوه؟ دا د اختر په ورځ ما په مېلمستیا بوتله چې دې رانه کېنوله نو خدای شته بیا نه راپرېغوسته. زه ورپسې دې دوران کې پیره 2 لا مړمه خو دې نه راپرېغوسته. دې وی چې یاره بس لکه خور موږ نه پرېږدو. او دا خور به یې زړه کېده؟ خور یې زړه کېدو. هغې خدای شته لکه ما ته پټه مې وویل چې یاره ما بوځه که نه لکه دې را باندې زورور شوي دي او لکه دلته ما لمسی را لمسی او دا واغه پوه شو. نو بیا دوباره د دې رشته دار او هغه ما ځان سره کړه. نو ما ته یاره ته راځه لاړ شو کیدای شي ستا نه دې یا یو شي دغه وشي دا را پرېږدي که نه. چې موږ دوباره لاړو خدای شته ما د دا مو وي ما ته مشر راوخېته ما ته یاره خیر دی ما عیسی میسه موږ نه غواړو نه چې کوم دی لکه د عیسی موږ چېرته ذکر کړی دی که نه. خو من زما دا کور والا د واړه بچي مې دي پوه شوې. لکه زه رشکه چلم خپله رشکه مې اخیستی نو ما دی خیر دی دا کور والا زه به ترې په دوکه درته ګوتې ولګوم خو لکه دا کور والا سره به بیا د ما ستاسو څه کار نه نو لکه هغې نه راپرېغوسته. بیا ما له بچي راکړله دغه رشته دار یې په مخ کې که ته بچي بوځې لکه ما ته اختر چوټیانې ختمې شوې دي سبقونه خرابېږي. نو لکه چې بچي ما بوتل بچي ما سره 20-25 ورځې وو. بیا زما یو ملګری دی لکه زما سیډه مشر دی ذاکر نومې دی هغه ما ځان سره کړو. ما ته راځه لاړ شو لکه دا ماشومان هم دې خفه کېږي بل زه کار روزګار له لاړ شم زما کور د کرۍ دی. نو مې د دې بچو به څه لارې که نه د دې به خیال څوک ساتي. لکه مثال اوسه پورې خو چې کوم زه څه کوم نو لکه هم دې بچو له کوم هغه له کوم هغه بیا چې رالو زما دې وخې دی ذاکر ته ووایي چې یاره زه دا خور پرېږدم خو که دې کور کولو خو یا بسم الله خو کور یې نه کولو دا خپله خور به بیا ما ته حواله کړي. نو چې دا مونږ راوسته 2 ورځې یې تېرې کړې په 3مه ورځ دا وایي یاره ما بوځه کور ته که نه. نو ما ته یې ولې تا ته خو نه چا څه ویلي نه توره ګناه نه سپینه. هغه چې دا ذاکر راغو نو دې ته وایي چې یاره ته مونږ کره ځه کښېنه زه د سره خبرې کوم بیا درځم.
نو هغه چې د خپل کور ته ولېږل زما بچي فیملی دې دوران کې چې کوم دی ذاکر له رنګ راغووتو بار بیا ولې زه رنګونه ورکوم لمبر یې زما نه اوچتو هغه را روان شو کلي ته راغی ذاکر ستا کوروالا راوستی وه ذاکر زما کوروالا ستا کور لکه تا له دې اوښګانو چې کوم دی دغه خپله ښځه درکړله تا نه چې کېنولې وه واپس تا کور ته بوتلله درې څلور ورځې پس چې کوم دی نو دغه ستا ښځې وې چې زه کور ته ځم کور ته بیا راله دی ما سره لکه الټه کړې وه که نه چېرته هغې دا شی نه دی کړی و نه چېرته د کوره داسې تلې ده خو بس دی الټه کړې وه لکه راله بس کور کې بس د ځمکې شټام دی رالېږلو چې کمې باندې لکه دې ته یې ګوتې ولګوه دې ورته ګوتې ونه لګولې د هغې نه پسه هغې نه پسه هغه شټام یم ځان سره یوړو او نورم کور کې داسې پیسې ټکې وي ښه بد وو هغه یې یوړل به بیا ما په سترګو هم نه ده لیدلې بیا چې به زه تلم دی به نه ما د بچي مخامخ کول نه به یې چې کوم دی دغه بیا دا بهانه وکړه چې یاره تا کال مخکې دی له طلاق ورکړی دی او مونږ ته خور نه ویلو مونږ ته خور اوس وویل نو ما ته چې طلاق ورکړی نو زه څه منکر خو نه یم نه کافر یم چې وروره زه به د طلاق باوجود هم ښځه ساتم که نه ما چې طلاق ورکړي خو کیسه ختمه شي چې دا ما طلاقه کړی ما به هم په هغه ټایم رالېږلی رواني جګړې به کولې نو بس کور کې خو تو مې سرجي راځي خو لکه داسې غټه جګړه وه ها د دوی کور کې بیا دغې نه پس څونه وخت پس مړه شوه دا په 13 اګست تلې وه او لکه دې دوران کې بیا زموږ یو جرګه هم شوه دې جرګه کې دا خبره کوله چې یاره تا دې له طلاق ورکړی نو ما ورته چې یاره تاسو سره به څه ګوئ څه به ثبوت بس ټیک ده په ما راتین کې وروره ما ته وګوره په سر سترګو نو دوی وی چې نه مونږ تا نه مه حرم ښځه مړه څنګه شوه ښځه دې زخر ورکړي دي چې تا د هغې څنګه پته ده څه پوسټمارټم شوي پوسټمارټم نه دی شوی زه اف آی آر له تلم خو لکه اف آی آر نه دې خوا څه داسې سوال جواب ما ته نه دی میلاو شوی بیا پکې ما بهیسې هم وکړه د بهیسې هم لکه بس سوال جواب داسې یو تاریخ نیم پکې شوی دی اوس دا را روان 30 تاریخ دی که نه او لکه زه وایم چې دې کې د دې تا ته څنګه وایي چې دا څنګه مړه شوه دا دی د اختر په ورځ چې ما نه کېنوله چې موږ به مېلمستیا لاړو نو چې دا زه ملګري ورپسې دوباره لاړو نو زما دې اوښي ورته وی چې یاره دې خور له ما زخر راوړي دنې خلاصوم او دا زه وجنم دې دوران کې نورو ته مې ویلي دي تا لګوی کوي بالکل به کوي انشاءالله او تا ته وی چې دا زړه په بیمارۍ باندې مړه شوه وایي چې هارټ اټیک ورته شوی چا درته ویلو اوښي راته وي ها ما معلومات کولو نو سره بچي دی هلته کې بچي مې هلته دي لکه زه خبر نه وم چې دا مړه د دې دوران کې بچي نه درکوي بچي نه راکوي دې دوران کې د ذاکر ته دې رنګ هم کړی دی مونږ په هغه ورځ تلو جرګې له چې یاره دې سره کینو چې د دې خبرې سره لار روباسو نو هغه ورته رنګ وکړو چې ټیک ده سبا راشئ د زیارت ورځ وه 29 تاریخ مې بیا د جمعې په ورځ زما مشر روخي خپله رنګ وکړو چې روکې ته مه راځه زما خور مړه ده او د شیراز ته غږ ونه کړي که نه نو هغه ورته چې ولې خاوند دی لکه خامخا ده ته خو وینا کول پکار دی وایي چې نه ده ته غږ ونه کړي او که ده ته یې غږ وکړو زما ذموار به ته یې پوه شوې نو لکه بچي هم ماله نه راکوي بل ما ته یې د مړي هم نه دي ویلی که نه بل د طلاق خبر هم دي داسې د دروغو لکه په ما راتین کړی ده که نه لکه ملک د پښتو دی که نه لکه دا خبرې اترې چې راشي نو خامخا او خو چې هغه ښځې چاته ویلي که نه نو هغې به ګوایي چې خو هغه ښځې چاته ویلي که نه چې ما له دې خاوند طلاق راکړی نو بیا صحیح ده او په هغې باندې څوک ګوی ښیي ښه ګرانو کتونکو دغه د خبرې وې د بهیسې دپاره چې کوم دی دا درخواست هم ورکړی دی په جندي چوکۍ کې په تنګي کې هغه د چې کومه ده روزنامچه کړې ده روزنامچې نه پس چې کوم دی نو څه شوي دي څه نه دي شوي خو چې بهیسې ته کله خبره لاړه شي نو د دې مطلب دا دی چې پولیس د ده له اف آی آر نه ورکړي دی چې په چا باندې دعوه کوي خو دا به د انکوایري نه پس کېږي د پوسټمارټم نه پس به کېږي چې یاره دی ته هارټ اټیک شوی دی ډاکټر به وایي ویلې به یې هغه چیټۍ میټۍ هر څه خو به ورسره وي چې یاره دی ته بالکل واقعي چې کوم دی ډاکټرانو ورته وایي چې ته هارټ اټیک شوی دی یې زهر ورکړي دا خو په خبرې نه پټېږي دا بیا هسپتال ته روړي که نه دي ښکاره وي تو څه ویل غواړې مخکې چې کوم دی لکه دا داسې اختر نه مخکې که نه دا زمونږ کور کې لږ معمولي سې تو مې راغلو نو دا لاړم خدای شته ما سره تره لاړو نو هغه ته مې چې یاره زه دنه دا خور خلاصوم او دا چې کوم دی زواج نه صحیح ده تو څه ویل غواړې زه دا وایم چې لکه یو خو زما بچي هلته دي که نه چې مور مړه شي خامخا نه د بچو د دلاسې څوک شته نه د هغې د پالنې لکه مثال چې پلار سره یې بچي نو ډېره ښه که نه ولې زما بچي دي موږ د ښار خلک یو ډېر په ناز او په ادا مې رالوی کړي دي بل زه د کرۍ کور کې اوسېږم لکه زما خپله غریبي ده دا منډې ترړې زما د وسه نه کېږي خو زه مجبورن چې کوم دی لکه دیزي ته رالم که نه بله خبره ده چې په کلمه باور وکړه ما خوب کې لیدلې وه
چې لکه ما ته وایي یاره د وروڼو خویندو را سره ډېر زیاتې وکړو چې ما دوکه وخوړه اوس به زما تپوس کوي او که زما تپوس ته ونه کړو په ورځ د قیامت به زما لاس یې ستا به ګریوان نو لکه زه ډېر د مجبورۍ نه دی خورالم ما هر خوا منډې ووهلې پوه شو خو لکه ما ته څه سیله میله ونه شوه بل زما بچي دي لکه مثال مور مړه شوه ما ته د مړي ونه ویلي شو زه 20-25 ورځې پس ما یو ملګري ته رنګ وکړو ما ته یاره ته لاړ شه ډېرو ورځو شوه بچي مې نه دي لیدلې کتلې ما ته رنګ وکړه په بچو سره په موبایل خبرې وکړو وایي چې یاره د هغې خو 3 هفته ده مړه ده نو لکه 13 اګست باندې تلې وه بیا چې کوم دی لکه ما 21 کو څه و خدای شته ما رنګ وکړو نو وایي چې یاره خو دغسې مړه ده نو ما ورته چې تا ما ته مخکې ولې نه وي وایي چې ما ذاکر ته رنګ کړو نو دغه ملګري مې هم ذاکر ته رنګ کړو زما د یو خم ذاکر ته رنګ کړو ذاکر ما ته دا سوال جواب نه دی کړی دا ښځه بوتل هم زما د کوره ذاکر ده ولې چې دې ته وایي زه ته مونږ کره کښېنه زه د سره خبرې کوم چې څه خبره ده په دې کې وله رنګ راغواچي ووتو بیا ما هغه هم په سترګو نه دي لیدلې دومره رنګونه ما دله ورکړه چې اخر زما موبایل کې چارج هم ختم شو خو ته زما ستا د موبایل نمبر څه دی زما 0313 98 493 98 صحیح کتونکو فیصله په تاسو دغه سړی دړدېدلې ځپلې شوې ستاسو د وړاندې چا پکې کردار ادا که چا ورله کور که چا پکې څه مساوات راوستل چې ایساره کړه او بیا خاوند ته چې کوم دی سوال جواب نه کېږي دغه څو خبرې هم درسره شریکولې الله دې کړي چې دته انصاف میلو شي دې کې شفاف انکوایري وشي چې پته ولګي چې آیا دا قتل شوی دی او که نه دا هارټ اټیک شوی دی د هغې نه پس په پته لګي دا تنګي پولیس لپاره یو چیلنجي کیس دی په کاره چې ته توجه کړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا وګورئ جي دا چې کوم دی نو دا وګورئ جي د ګل شانتې بچي دی ګوره بلکې دا د بچو د تصویر به زه د ویډیو کې لګوم بیا وګورئ ښه نو بس ډېر ظلم زیاتې چې کوم دی نو هغه شوی دی او الله دې کړي چې دته انصاف میلو شي ډېره مننه خوشحاله